کله چې بنی اسرائیلو کې بعض خلکو د خپل عبادت د ورځې بې حرمتي وکړه، بې ادبي وکړه، نو الله رب العزت د دوی شکرونه مسخ کړل. واقعه داسې وه چې بنی اسرائیلو د پاره د عبادت ورځ د هفتې ورځ وه. د هفتې ورځ دا مقرر شوې وه دوی د پاره. دوی ته په دې ورځ د عبادت کولو حکم شوی. د دوی یو کلی د سمندر په غاړه باندې آباد و. دوی په دې ورځ د میانو د ښکار نه منع شوي چې د هفتې په ورځ باندې به تاسو ښکار نه کوئ د کبانو. دا خلک د میانو د کبانو د ښکار ډېر زیات شوقیان وو. نو امتحانا به په دغه ورځ په سمندر کې میان دومره زیات وو چې د اوبو د سر د پاسه به روان وو. په دوی کې بعضې خلک هغوی د الله تعالی حکم ونه منه او په مختلفو طریقو سره به د کبانو ښکار کو. د بعضو په نصیحت سره هم دوی منع نه شو. بعضو ورته نصیحت کو د بني اسرائیلو بعضې خلک هغې سره هم دوی منع نه شو. همدغه د کبانو ښکار به یې کو د هفتې په ورځ باندې هم. نو الله تعالی د دې په وجه د دوی شکلونه مسخ کړل او د دوی نه خنزیران او بیزوګان جوړ کړل. قرآن کریم کې الله فرمای ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. په تحقیق سره تاسو پوهیږئ ای بني اسرائیل په حال د هغه خلکو چې زیاتې یې کړو په تاسو فی السبت د هفتې په ورځ چې د الله حکم یې نه منلې. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. نو موږ ورته وویل چې تاسو ذلیل بیزوګان شئ. فجعلناها نکالا لما. نو موږ وګرځوله دا واقعه د عبرت لما بین یدیها، د عبرت د هغه خلکو دپاره کوم چې هغه وخت موجود وما خلفها او کوم چې رستو راتلونکي دي وموعظة للمتقین او نصیحت هم جوړ کړ د متقیانو لپاره. کله چې د خلکو د خپلو نیکانو خلکو نصیحت ونه منه نو الله تبارک وتعالی د نیکانو ته د عذاب نه نجات ورکړ او د دې ګناهګارانو شکرونه الله پاک مسخ کړل. شکرونه ولا مسخ کړل. نو محترمو چې د بني اسرائیلو د یو کلیواله د خپل عبادت د ورځې بې حرمتي وکړه. کوم ورځ چې د دوی د عبادت و او په دې ورځ باندې دوی د ښکار نه منع شوي لیکن دوی د الله حکم ونه منه نو الله رب العزت دوی شکلونه مسخ کړل، شکلونه بدل کړل. همدغه شان که چېرته مسلمانان هم د جمعې د ورځې بې حرمتي وکړي، په دې ورځ ګناهونه شروع کړي، نو دا یره ده چې الله تعالی په دوی باندې هم عذاب نازل کړي. چونکې بني اسرائیلو باندې د هفتې ورځ د ټولې ورځې عبادت لازم دی، لیکن الله تبارک وتعالی د دې امت سره ډېر احسان معامله وکړه. د جمعې د ورځې څه د عبادت لپاره لازم کړه. خو د دې باوجود ډېر داسې مسلمانان شته چې په هغوی باندې د جمعې لمونځ فرض وي خو دوی بیا بغیر عذر د جمعې لمونځ ته نه راځي، او کوم چې راځي هغه هم اکثر داسې وخت کې راشي چې یا خطبه شروع وي او یا جمع ودرېږي. حالان کې د جمعې د اول اذان نه پس هغه کار حرام دی
چې د هغې په وجه د جمعې په مانځه کې رستوالی راځي، بلکې د جمعې د اول اذان نه پس د جمعې د مانځه تیاری او جومات ته تلل دا ضروري دي. قدرمنو تاسو سوچ وکړئ که چېرته موږ ته یو معزز کس یو معلوم وخت هغه یاد کړي چې دې کس دې ټایم نه به ته راځي، نو موږ کوشش کوو چې دا وخت نه مخکې هلته کې حاضر شو، ځکه ډېر معزز کس دی، عزتمند خلک دي او موږ ته دعوت راکړی دی، وینې راته کړی چې دې ټایم نه به ته راځي، نو موږ کوشش کوو هر انسان دا چې یاره د وخت نه مخکې هلته کې حاضر شو. نو بیا څه وجه ده چې خالق کائنات الله رب العزت مونږ د جمعې مانځه ته راوبلي، لیکن مونږ بیا هم په دې کې سستي کوو.